نو دلته کې حکم وشو چې وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین د دې وجې نه وي چې کوم سړي له غوسه ورشي نو پکار د چې د غوسې په ټیم کې وي وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان يحضرون د غوسه به ختم شي د غوسې په ټیم کې دکرنګ صحابو کې هم عبد الله بن عمر بن عاص رضی الله عنه دا ابو داود شریف کې دا حدیث دی چې عبد الله بن عمر بن عاص رضی الله عنه نبی علیه السلام دا دعا وخودله اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون دا الباس تقریبا نږدې دي یو بل سره عبد الله بن عمر بن عاص رضی الله عنه دا دعا چې کله کور ته لاړو نو ماشومانو ته یاد کړل چې کوم یادول شو چې چا نشو یادول نو هغه ته په کاغذ کې ولیکل غاړه کې وته ځوړند کړ او دا خصوصا د جناتو نه د حفاظت لپاره ده جنات ورته نه حاضرېږي شیطانان ورته نه حاضرېږي نو دا دعا چې کوم دی ولیکل ماشومانو ته په غاړه کې ځوړند کړه په لویو باندې دا دعا یاد کړل د دې وجه نه شارح د ابو داود شریف مولانا خلیل احمد سهارنپوری رحمه الله اغا لیکلی دی چې هاذا حدیث دلیل علی جواز التعویذ دا حدیث دلیل دی په جایز کېدو د تعویذ باندې چې دا تعویذ جایز دی البته حدیث مبارک کې راغلی دی چې التمائم شرک تمائم د تمیمه جمع ده او تمیمه هغه تعویذ ته ویل شي په هغه کې شرکیات نو په کوم تعویذ کې چې شرکیات دي د الله تعالی نه علاوه د نور سيزونو نه پکې مدد غوښتل شي وي او شرکیات پکې ذکر وینځه بیا کفر دی البته کوم دعای معصوره چې کوم دي یا د قران مجید آیاتونه دي نو هغه لیکلو او دا غینه تعویذ جوړول غاړه کې ځوړندولو نو دا ثابت دي د شرک نشي ویلي ځکه چې حدیث نه خبره ثابته ده نو عبد الله بن عمر بن عاص رضی الله عنه فرمای چې دا دعا ما چې کوم دی په خپل یاد هم کړله او ماشومانو ته بیا غاړه کې ځوړند هم کړله دغه رنګ چا ماشومانو ته د جناتو یری یا یریږي ماشومانو چې دا آیات ولیکي او دا د غاړه کې ځوړند کی یا دا سارو ما هم درې پیری وي بزان باندې شوف کوي ان شاء الله د دې سيزونو الله تعالی محفوظ ساتي دیو جن حدیث مبارک کې راځي چې انسان نبی رسول الله فرمایي تاسو کم کار کوئ نو دی تاسو ته چې کم دی حاضری حضرت خالد رضی الله عنه غالبا چې دا حدیث چې کم دی را نقل کړی دی هغه فرمایي چې خالد رضی الله عنه چې ما نبی عليه السلام ته د خوب نه راتلو شکایت وکړو چې د الله پیغمبر مال خوب ناراضي وی نبی عليه السلام راته د دعا وخدله وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب يحضرون هغه چې دا دعا ما کله شروع کړله دا هغه وخت نه چې کوم دی ما بیا مال خوب راغی زماغه مسله الله تعالی خلق کړل ادي وین جابر رضی الله فرمای چې شیطانان ستاسو په کارونو کې هر وخت تاسو ته حاضری او تاسو ته وسوسه اچوي او چې کله ته وسوسه اچي نو دا دعا وغواړي وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب يحضرون بلکې دسی واعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون دا دعا وغواړي شیطانی وسوسه به الله تعالی کوم دي ختم کړي